الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله. زماد اسلام معزز مسلمانان ورونو اوریدونکو حاضرینو، مستاسو مخ کې د قرآن عظیم الشان د الفاظ په اعتبار سره وړو کې سورۃ الوستو چې دا غینم الکوثر دی. دی کې الله تبارک وتعالى درې جملې ذکر کړې دي چې دا په قرآن مقدس کې د الفاظ او لحاظ سره د ټول نور کوټه سورۃ دی. خود دې تشریح د دې مختصر شانتي وضاحت تاسو په مخ کې عادت کول غواړم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مشرکانو د اشاعت التوحید و سنت په سلسله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د حد نه زیات تکلیفونه ورکړي. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاعر وي، کله به ورته ساحر وي، کله به کاهن او مجنون ورته وي، کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي مفتری دی، خبره د ځانه جوړ کې او په الله پورې وتړي، نو کله به وي کذاب دی. حتی کہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نم محمد دا بے بدل کو مزمم بے کو دا رٹلے شوے دے، دا دخل کو پا نظر کی سپک دے. کلب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی خاوری آچولی، کلب در کور گندگی ور آچولا، کلب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار کی غنی آچولی، کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سټ باندې لري او کلمی غرزولې، کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مړی کې پړی اچول، حتی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې لاړم تو کله شوی دي. په شب ابي طالب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان داغه ملګری 3 کال قید کړل شوی دي. د الله محبوب په ګټو باندې وشتلې شوی دی. د الله د محبوب لونو له طلاقونه ورکړلې شوی دي، لونه په کور باندې ناست دي. د الله د محبوب د قتل منسوبې جوړ کړلې شوی دي. حتی کہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدایشی وطن داغه نه استلې شوی دی او په هجرت مجبور کړل شوی دی
چې کله به هم د کفار د مکې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغموم شو، ډیر غم به فراغه، الله تبارک وتعالى به د اسمان نه د خپل حبیب د پاره د تسلی آیاتونه را لېږل. واصبر وما صبرك الا بالله، واصبر وما صبرك الا بالله، پیغمبرا صبر کوا، ستا د صبر اجر په الله باندې ثابت دی. ولا تحزن عليهم، پیغمبرا مغم جن کېږه، دا تسلی به الله ورکوله. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، پیغمبرا صبر کوا، ستا صبر د ډېرو اوچتو پیغمبرانو نه دی. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، پیغمبر صبر کوا، ستا صبر دا فالله باندې ثابت دی، ستا دا صبر د الله په نگرانی کې دی. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا، صبر کوا پیغمبره د دیو په خبرو باندې، په دیو باندې ځان نانګاره کا، یو طرف ته شه. دا د مکې د مشرکانو تکالیف د الله محبوب برداشت کړي. د مکې مشرکان علماء کرام ذکر کوي دومره حد پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تکلیفونه ورکړل شوی دي، او چې کله به هم د تکلیف موقف نبی علیہ السلام راغله نو ډیر د خوشحالي اظهار وکړ. فیو موقع باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی هغه چې کله وفات کېدو عبد الله، نو دیو خوشحالیان جوړ کې بدتر محمد منا، بدتر محمد منا، وای محمد علیہ السلام فمون کې بے نسل ده، د کار به پځه ودرېږي، نوم نشان به میټاو شي، نارینه الواد نکیږي او ککیږي نو پیدا هغه وپات کی دې به مراد دې ختمیدون کې دې چې دې ختم شي د نوم غستو والا به څوک پاتې نشي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اولاد په مرګ باندې د مکی مشرکانو ډېر قسم تانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور کوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا ناکاره خبره اورېده، یو انسان له پیغور ورکول دا ډېر ناکاره خبره ده. د نبی علیہ السلام بچي وفات شو، دوی وی نسل نفای ختمیدون کې ده، نام و نشانی مٹاویدون کې ده. رب کریم فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره درې جملې نازل کړي. انا اعطیناک الکوثر، دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تسلی ده. انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر مونږ تعالی ډیر امت درکړې ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم ختمېدو والا نه ده چې څومره دنیا مخې ته غږیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان بزیاتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به هر امت د خپل پیغمبر سره وي. د بعضې پیغمبرانو سره به یو څو تن امتیان وي، د بعضې پیغمبرانو سره به یو لوی جمع غفیر په لښکر باندې امتیان وي، حتی کې د بعضو پیغمبرانو سره به نه حلستنه وي، د بعضې پیغمبرانو سره دوه درې کسان. د ټولو نه زیات امت
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما ته ویل شي دیخو وګوره دا د پلس چند چې سیوا ده یا محمد هذه امتک دسته امت دی وینه. بعض روایت ذکر کړي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ د محشر په میدان کې با په قطارونو 120 قطارونو وي او په 120 قطارونو کې به سلويخ قطارونه د 1,24,000 پیغمبران وي او بل طرف ته 70 قطارونه او یا قطارونه او صفونه بعد امت محمدیه. سبحان الله. مطلب دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم ختمې دواله نه دویمه معنا دریمه ان اعطیناک الکوثر پیغمبره مونږ تعالی ډېر صفاتونه درکړي دي. ان اعطیناک الکوثر تمام صفاتونه چې په انبیاو کې دي هر یو پیغمبر کې یو صفت ده. الله فرمایي د دې ټولو انبیاو صفاتونه ما په یو محمد علی السلام کې یې خو دي. موسی کلیم الله، عیسی روح الله، آدم صفی الله. دارنګي هر پیغمبر کې ځان له صفات دي یو معجزه و. نبی رسول الله والسلام له الله دا ټول ورکړي. اے پیغمبران کدا ټول پیغمبران د ګلابونو پانی شي پیغمبرات ته د پانو ګلې او کدا ټول پیغمبران دا ګلابونه شي نو محبوبات دغه ګلدسته. ندی وجنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام له الله عظیمه معجزه ورکړي وا چې د غټ نه ول اوبره را به ولي وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله د غوتونه چینه رواني کړي. دارنګي سليمان علیہ الصلوۃ والسلام د مارغانو په خبرو باندې فویدو الله معجزه ورکړي دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو جهل په موټ کې غټي دی وای اوای غټو هغه غټي وای لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو جهل وای کته رښتونه پیغمبرین اوای زما د موټ کې سدي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای کزوې منته ونه منی وکدا غټي وای به منی. نبی علیہ السلام وای غټو ته وای د الله په حکم باندې زما گواہی پیش کړي. غټو په موټ کې وی لا اله الا الله وانک محمد رسول الله. نو سليمان علیہ الصلوۃ والسلام سره مرغو خبرې کړې دي گنجائش ته چې مرغه خبرې وکړي. خدای محبوب علیہ السلام معجزه وا چې ګټو خبرې کړې دي. مخکې واورا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په حکم مړ ژوند کول. مړ ژوند کول ته ګران کار نه دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوی کې موجود دی. منبر تیار شو زمارونو د الله محبوب د یو کجوري یو مونږ په هغه باندې به خطبه کوله. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر تیار شو الله محبوب دغه کجوري دغه مونږ نه راکوز شو په منبر باندې کېناست. حدیث کې الفاظ دي صاحت النخلة كسياح السبيه. هغه د ونی مونږ داسې جړه شروع کړل کما شوم چې د مور په غي کې جاړي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوز شو په غي کې راونی ولا تسلی ورکوله. واوري الله د محبوب دمرا معجزه وا. شاعر ذکر کوي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء. اے پیغمبر استا فشان حسین ترنن وخت پوری امور پیدا کړي نه ده او استا فشان ته حسین ترنن پوری وسترګم نه ده لیدلې. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تدا سے د هر یو عیب نه الله پاک پیدا کړي گویا کې الله ستاسو وجود یو ذره چې څنګه غختلا غشن پیدا کړي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د خپل محبوب مبارک فرمایي وای زلیخی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو په مخ کې راوړان دي کو نو خپل ګوتې کټ کړي. وای زلیخه د حسن خبر نه و. لوامی زلیخا لو ارینا جبینه. وای ک زلیخی زما د محبوب تنده مبارک لیدلې وې لا اثرنا بقطع القلوب على اليد. مخبر زړونه به خدو کټ کړي. دریم معنا ان تو اناکل کوثر واورا
اے پیغمبران مونږ تعالی کثیر تعداد د صحابه کرامو درکړې دي پیغمبره کستا بچي وفات شو دی وای دا به ختمې دي کېږي نسل نه پاتې کېږي ستا بچي وفات شو تعالی تانه درکې ان اعطیناک الکوثر پیغمبره مونږ تعالی ډېر صحابه کرام درکړي خیر کثیر دارنګي قاسم عبد الله نو عمر ابو بکر عثمان علی دستا بچی دي کوم دا صحابه کرامو چې دا په څلورو افراد باندې مشتمل دنیا کې د مارونو مثال قائم کړی دی خلفای راشدین د ترقی لوی ذریعہ داوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله خطبه ورکوله 1,44,000 صحابه کرام دا په حجۃ الوداع په موقع باندې ولاړو جان نثار صحابه زما عزتمندو موسی علیہ الصلوۃ والسلام له الله ډیر امتیان ورکړو او چې وخت د غرض راغې موسی علیہ الصلوۃ والسلام یې تیار یې ناغو سوي اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون اے موسی علیہ السلام تاسو ستاره بلار شي امالقه سره جنگ کې موږ دلته ناس موږ د جنگ کولو غوړای نه یو او 1,44,000 صحابه کرام چې خپل سرونه په تلی کې خو دي داسي د دې وجنا غزوه بدر مقدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام وګی تګي پتن جامع نه وي خپو کې زمارونو فیضار نو د سورېدو د پارسوالیم نه وي بدري اسونو دارنګي د جنگ د پاره هتیارم نو خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو د اشاره منتظر په خپل ځان باندې هر قسمه سخته تیر کړه درې ورځې د بدر په مقام دشمن ته ناس دارنګي مقداد رضی الله تعالی عنہ فرمایي مونږ درې ورځې په بدر کې انتظار وکړو خو مونږ تختیدو والا نو لا نقول کما اصحاب موسی لموسی مونږ داسې نو چې د موسی علیہ السلام د مرګرو په شان چې کله مقراله مونږ وای تاسو طرف دلار چې جنگ وکړو مونږ داسې نه یو مونږ به د پیغمبر نه خې طرف ته او ګس طرف ته او مخ ته او شاته مونږ به جنگي کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تویناک الکوثر تعالی فرمای مونږ تعالی خیر کثیر درکړې دي دارنګ خبیب رضی الله تعالی عنہ فرمایي د مکی مشرکان ونیو او انتهایی تکلیفونه ولور کړل ویناوړي وینا دارنګ په پانسي باندې وتړو مړی ته ولا پړې ورواچو او خلکو ته راشي چې څوک د محمد علی السلام سره موافقت کوي داغه به دا حشر وي د لری نه په غشو باندې وشتو د خبیب رضی الله تعالی عنہ بدن د غشو نه چان شو ساور فکې ده وې سہالات دي وې اق شانتي ولاړی لاسیت نه پرې کو وې وسو وې ناوړو ابو جهل پس راغه اتحب ان يكون محمدا مكانك وې ته وځ دا خبره شاید چې غواړي چې کاش محمد علیہ السلام زما په ځای بندلته وي او زه آزاد شوم خبیب رضی الله تعالی عنہ چې سترګې کولاو کړي لا احب ان اكون امنا وادعا في اهلي وولدي وان محمدا يؤخذ بشوكتي قسم فالله زدا خبره د سراډو خو منو چې زبر د دې نه آزاد شمه او روغ رمټ بخپل اهل او عیال لاړ شمه او د نبی له صلوات و سلام په غوته او پخپه کې به ازغه قدر لاړ شي دام ځنه برداشت کړي ندی وجن الله فرمای ان اتیناک الکوثر پیغمبره مونږ تعالی کثیر جماعت د صحابه کرامو درکړه دي دا چې صحابه کرامو بل معنا ان اتیناک الکوثر پیغمبره مونږ تعالی قران درکړه دي قران عظیم معجزه ده دا چې قران کستا بچي وفات شو نو پدې مغم جن کېګا تاسو قران دې کنه څنګه چې دا قران الله د دې حفاظت کې پیغمبر استابم الله حفاظت کوي ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وې مونږ د دې حفاظت کو مونږ نازل کړی دی نو تا ته مې پیغمبر ورفعنا لك ذکرک الله بستا یاد اوچت کی دومره پورې الله ستا یاد اوچت کی
اذا ذکرت ذکرت معیا پیغمبره چې کوم مقام باندې زما ذکر کیږي نو البته بس تا ذکر کیږي کوم مقام باندې چې د الله ذکر دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه کی ذکر دی اذان کی ذکر دی په قبر کې چې مسلمان کی دي التام وی من ربک من نبیک نه التبم ساسي ذکر وی داخله ستا ذکر ختمول غواړي تا ته ابتر وی دا ابتر نه دی والضحى پیغمبر استا فزلف می دی قسم وی واللیل اذا سجا پیغمبر استا فسنه می دی قسم وی الم نشرح لك صدرك پیغمبر باندې الله داغه په خبرو باندې قسم خړلې ده وما ينطق عن الهوى دا پیغمبر د ځانه خبر نه کوي ان هو الا وحي يوحى دا پیغمبر د هغه سوچ کوم د توحید کیږي دا لاسکه پیغمبرات چې په کم خار کې پیدا شوی زما د پاغه خار باندې قسم وی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد پیغمبر زما د فتح خار قسم او چې په کوسیږي په دې مې دم قسم دومره پوره د الله د پیغمبر تذکر الله اوچا تکړه اخرنه فنزمه معنا د کوثر حوض کوثر چې دا د جنت نه یو نهر دی او دا غینه یو لخته راغله دی نبی له صلوات و سلام وای دا لخته راځي او دا یو ډن ته ورځيږي او هغه ډن د ټولو نه زیات غټ ته د ټولو پیغمبرانو د حوضونو نه حوض کوثر غټ ته حوضی مسیرۃ شهر وزوایاه سواء پیغمبر علیہ السلام فرمایي مال چې الله کوم حوض را کړل د وبوس کلو دا هغه غټواله دومره د زمارونو چې کده یې میاشتې په مسافت باندې انسان پیاده روان نو دونه پر داغه د یو طرف کو غدواله دي او دا مربع دي داغه وبسمره خوږي دي ماءه احلى من العسل ابيد غبن زیات سدي خوږي دي ابيض من اللبن دفينا زیات سپین دي اطيب من المسك د مشکنا زیات خوشبودار دي وکیزانه کنجوم السماء داغه ساقیان داغه اوور کون کې خدمتګاران دومره ډیر دی لکه د اسمان ستوري او چې چا د دینا من یشرب منها لا يظمأ ابدا یو پیر چم د دې حوض زماده د حوض نه چا ګوټو بم وسکلي عمرې بر په باغ تند بیاران ان اعطینا کل کوثر پیغمبر مون تعالی خیر کثیر در کړه دې فصل لربک وانحر تبسکه پیغمبر اول تسلی واد ویم د پیغمبر پروګرام دی فصل لمنس کوا لربک د خپل رب د پاره وانحر قربانی کوا نو بدنی او مالی عبادت به زما د پاره ان شانئک هو الابتر پیغمبر استا دشمن بنا مراد یا ساته الله تسلی را کړی د ما تعالی ته الله لا بدنی او مالی عبادت کوا د دشمن نه بے پروا شه وما علينا الا البلاغ المبين